وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكري تسيدونكي مومنان مسلمانان نارینا اور زنانا ددی محلی واڑو اور لوی اغی تقریبا ددی زائی ددی اجتماعنا اور ددی راغنڈی دولا خبر دی چدا اللہ دی کتاب دی ترجمه اور دی تفسیر چکما سلسلہ شروع داری اختتامی پروگرام دے او باغی کی اصل دعوت زمون محترم استاد حضرت شیخ القرآن سے د پنجپیر چاہی انشاءاللہ لگ سات بعد تشریف راوڑن کری اصل دعوت آغی دور کڑے شوئے دے او آغی بعد قرآن ختم کئی انشاءاللہ او ددی موقع مناسب چکم بیان دے اغباغیوں کی صرف داغی تر ٹیمہ پوری خپلتی مونگا و تاسو چدا اللہ ددی بخبروں کو مسئلو باندی پاغ نسبت باندی مشغول پاتی شو نو اللہ تبارک و تعالی بزمون دعوی دیر بابرکت و گرزئی. اللہ تبارک و تعالی منگا و تاسو باندی دا میرا غٹا میرا بانی ردا اللہ و دیر مہربان ذات دے چپدار سے دور کی سوک یو طرف تا منڈوئی اور سوک بل طرف تا منڈوئی او منگا و تاسو اللہ دا اللہ کتاب تا زناست توفیق را کی داغی داوری دو توفیق را کی دعوی کی دا اللہ غٹا میرا بانی دا لیکلی کی اللہ تبارک و تعالی دا خدمت دا سولماؤنا اللہ تبارک و تعالی و دا حافظان و کاریان و ناغنی و عوام ملگری و سلام مومنان و سلام ملگرتیا گئی. مولانا شاہ طالب سے دی، مولانا سلام اللہ سے دی، مولانا احمد سعید سے، قاری فضل مولا سے،
قاری خان باچا سے نور دیزائی اوسیدونکي کوم له ناراضي او کناراضي الله تخکارني چې په دې ځایونو کې د الله د دین خدمت کوي د الله د کتاب خدمت کوي او زمون مؤمنان مسلمانان ورونو ورسره تعاون کوي ناشته کوي ملګرتیا کوي دا غي لاړه وي چې تاسو روان دي چې د دین خدمت وکړي او موږ سره دا دا الله غټه مهرباني دا په دې خلکو باندې په داسې دور کې چې غیر چاپیرا یو आवाज شروع دی غیر چاپیرا یو چغه شروع ده چیرې اتفاق نشته اتحاد نشته جنگ جګړې دي عوام وایي د مولیانو اتفاق نشته مولیان وایي د عوامو اتفاق نشته چې ټول موږ سره په سب کې د جمع په موس کې نه شریکېږي څوک د مانځه په ټیم باندې زمیندارونه منډې وي او څوک تجارتونه منډې وي او صرف لږ راشي او موږ سره شریک شي حاکم وقت وای چې رعیت خنه ده او رعیت وای چې حاکم وقت خني نوکران وای چې مالکان خراب دي او مالکان وای چې نوکران خراب دي مشران په کشرانو باندې او کشران په مشرانو باندې دا داغ لګي یو لوی جګړه شروع ده او دا یو څنګه چې اتحاد پکار دی او اتفاق پکار دی دا یو ډیره عظیمه خبره ده چې د مؤمنانو مسلمانانو مقابله د یهودو او د نصارو سره ده د هندوانو د سیکانو سره ده د دې مقابله د غیردینو سره ده کاره خبره ده چې دوی په خپل میانس کې اتفاق او اتحاد پکار دی خو لیکن دې ته سوچ پکار دی چې دا اتفاق او دا اتحاد واپس راځي دا اتفاق او دا اتحاد کچره د دنیا په سيزونو باندې وای په کرسۍ باندې وای په پیسو باندې وای نو دا خود غرضی او اتفاق ته او چې تاسو پورې ماته د دنیا خپل غرض ملاويږي نو زبر سره ملګری په چې بیا نه ملاويږي نو بیا په دې په اتفاق ناراضي کدا اتفاق یو سړی په جنگ جګړو په زور باندې راولي ترای پورې بد مظلوم د ظالم سره اتفاق او اتحادی تر سو پورې چې مظلوم وسمي ني ورشه چې مظلوم وس په ظالم ورشي نو بیا به مظلوم غاړه او باسي او بیا به ظالم مظلوم ګرځي کچره یو سړی دا وایي چې په دې کې وایي چې بس سره نوکرانی او سبب سرانی داسې اتفاق او اتحاد نه راځي کله انسانانو په یو کتاب باندې یو سره اتفاق راولي د انسانانو په یو رساله او په یو کتاب باندې اتفاق او اتحاد نه راځي داسې یو معجون پکار دی داسې یو نسخه پکار ده چانو سے سرا داسې اتفاق او اتحاد راشي چې سره اتفاق او اتحاد د هغه خلق راغلو چې کوم خلق تر یو حد پورې د خپل وینې تګیدوي د یو بل د وینو تګیو او داسې حد شروع چې د خپل تن پیدا شوی لور او بچی چې هغه انسان د زړه ټوکړی او هغه به ژوندۍ راغستا
ژوندۍ خخوله د داسې قسمه خلکو اتفاق او اتحاد چې په کومه نسخه راغلی نن به هم اتفاق په هغه نسخه راځي موږ له زموږ اساتذه کرامو خصوصا شیخ القرآن صاحب دی د پنجپیر او د هغې ملګرو اساتذه کرامو چې کومه نسخه د اتفاق او د اتحاد د جوړولو لپاره راکړې وه هغه د قرآن پاک چغې شوري اتفاق نشته او اتحاد نشته زما مهربان هغه د اقبال مرحوم هغه خبره وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر آغا خلق آغا صحابہ کرام کے عزت من گرزی دلیو کاغی متفق و متحد گرزی دلیو قرآن پلکر کم اصول د اتحاد او د اتفاق چې ورته قرآن ښودلي په هغو اصولو باندې متفق و متحد عقیده یوه وه امیر به یو چې امیر به څه خبره کوله مامورانو به د هغې نه مخ نه شاړولی عقیده یوه وه طریقې کار یو او مقصد د ټولو د الله تبارک وتعالی رضا وا موږ له اساتذه کرامو هم هغه نسخه لاس کې راکړې ده چې د عوامو ته ورسوي او بیان کوي امیان دې هم زده کي مولیان دې هم زده کي چې دې کومه عقیده وړاندې کړې ده دیکم احکام وړاندې کړي دي دیکم معاشره او د هغې ډانچه وړاندې کړې ده دې د پیغمبر باره کې او د هغه د طریقې کار باره کې کوم اصول وړاندې کړي دي دې د مشرانو د دین او د هغې د اتباع باره کې کوم قوانین او اصول ښودلي دي دې چې د مشر کوم احترام ښودلی دی او دې په کشر باندې کوم شفقت ښودلی دی دې چې رعیت ته د حاکم وقت کوم آداب بیان کړي دي او حاکم دې په رعیت باندې د ترحم کوم امر کړی دی راځئ چې دا نسخه خپله کړو دا موږ زده کړو عامو ته وښیو چې دې باندې اتفاق راشي نو همیشه به اتفاق و اتحادي وجه دا ده چې دا نه زما پلار جوړ کړی دی دا نه ستا پلار جوړ کړی دی تر دې پورې چې دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ځان نه نه دی جوړ کړی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کتاسو داوئی چې دای د ځان نه جوړ کړو دې داوا کې کتاسو رښتینی نظر جمع شي استادانو راولي مشرانو راولي قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا پیریانو انسانان ټول یو ځای شي داسې نسخه نشي راوړی دا الله را لېږلې دی نه ده چې دا زما او ستا عقیده هم یوه که یو برابره یې شیخ القرآن د پنجپیر دی الله وبخي شیخ محترم درس کې دا خبره مونږ ته کوي الله دې عمر کې برکت واچوي هغوی دا خبره مونږ ته بار بار کوي چې شیخ القرآن رحمه الله به داسې وي چې زه ګورې د کفرو اتحاد نه راولم زه د عقیدې اتحاد راولم چې په عقیده باندې یو شي نو دا اتحاد دنیا کې هم دی دا اتحاد په عالم ارواح کې هم دی او په دې اتحاد باندې به انشاءالله رب کریم مونږ جنت کې یو ځای کوي هلته به هم وي
دا اتحاد نه جدا کېدو والا اتحاد دی او کله چې عقیده جدا جدایي او د کفرو اتحاد غواړي د کرسو اتحاد غواړي د پیسو اتحاد غواړي د عہدو اتحاد غواړي نو د هغې مثال وې داسې بیا لکه په هړ کې دا بله خونه کله کله راجمع شي او چې یو له وې غزار ورکړي نو دا نور وي که څه داسې منډه کړي او څه داسې منډه کړي او څه داسې اتفاق پکار دی خو اتفاق نسخه خطا شوې ده راشه نسخه وپېژنه نسخه د الله کتاب دی قرآن خپله داسې وایي ګوره اختلاف چې راځي او اتفاق ختمیږي خو اسباب خو وي که نه په دې معاشره کې په یو کور کې په یو ځای کې جنگ جګړه پیدا کیږي خو اسباب یې خو وي که نه چا به چا پورې خندا او مسخره کړي سبب د جګړې وګرځي چا به چا ته کنځل کړي بدې ردې به ویلي سبب د جګړې وګرځي اختلاف پیدا شي چا به چا ته چا پسې به غیبت کړي سبب د اختلاف شي جګړه پیدا شي چا به داسې وکړي چغلي به راوړي او په غوږ کې به یو کس له خبره اچولي او هغه به لګېدلی او هغه غریب به هغه بل به خبر نی چې چا باره کې چغلي او دی به بې تحقیقه تللی او ډز ډز هغه نه به ډز ایستی اختلاف او جګړه پیدا شوه دا اختلاف او جګړه به په څه ختمې خلک د دې کتاب الله طرف ته رابلل پکار دي چې مسلمانانو موږ یو خبره کړې ده په ایمانیاتو کې او موږ دا ویلي دي آمنت بالله وملائکته وکتبه موږ الله منو موږ ملائک منو موږ د الله کتابونه منو دا اللہ پا کتابوں کی عظیم کتاب قرآن پاک لکھا زما استاد عقیدی کتاب قرآن پاک دے اس راشا چدا اللہ کتاب سنگ دا جگڑا ختمی سنگ اتفاق راولی دازدکا داورتو خیاوانتا د دې مطابق مطالبه وکړه چې عقیده به هم د دې موافقي عمل به هم د دې موافقي معاشره به هم داسې جوړول غواړي چې څنګه قرآن جوړوي قرآن سورة الحجرات چې یو مسله باندې شیخ محترم کله کله درس کې وایي چې د عقیدې مسله شروع کړي سړی حیران شي چې د عقیدې نه بغیر پکې بل څه نشته او چې قرآن پاک کې الله تبارک وتعالی مسله د معاشرې د اصلاح شروع کی توای چاړو بل سب کې اشتنا کله چې جهاد مسله شروع شي نو سړی وایي ټول قرآن په جهاد لګېدلی دی کله چې نور مسائل د اخلاقو مسائل شروع شي انسان وایي قرآن پاک کې تش اخلاق او اخلاق دي قرآن پاک معاشرہ برابرئی اللہ فرمایا ایوہ الذین آمنوا قرآن خطاب چا سر دی ایمان والو سر مون خدا ویلی دی کرن ٹولو چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول قرآن پاک یا ایوہ الذین آمنوا سر خطاب گئی زبم داوام چدا خطاب مات دے تبم داوائی چدا خطاب مات دے ہر مومن مسلمان چدا اورینو آبوائی چدا ما توائی رسطی جہان توائی اولی ما توائی آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی دعوی میں کرے دا نو دا کتاب چے سوائی نو دا ما توائی ویا ایو الذین آمنو اے ایمان والو متوجہ شیوی تاسو توام دا اللہ دا دربار نا آواز رازی اے ایمان والو دی ایمان والو دا طرفنا توجہ رازی دی ایمان والو دا طرفنا التفات رازی ایمان والا متوجی شو چرا
پخپل کلام کے سوئی اللہ وی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین جگڑا ختمی کرے اختلاف ختمی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین کچری تاسو پاتا یو بیدبارا سڑے راشی ستاپو وگنو کی دچا خبر واچی چپلانی در پسی دا سی ویلی فتبینون تاسو تلاش و تحقیقو کئی ولی وہ تبا ٹوپک را لے و تماچا برا لے و کوتک برا لے ناغ سر بابے ان تصیبو قوما بجالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمين آسیبی سباغ مظلوم تا غریب تبا ضرر رسے سباغ بخبل قلوبانے بخبل اخبیمانے نبیا برستو داغا پختو کر بڑی نیچے رستو بیازان بیزا تکنین اس لک سوچو کا و تحقیقو کا چدا نیچے غلبور ما تصوری دی اول اگر مادد جنگ جگڑے و دے اختلاف اگر قرآن ختمی اختلاف پیدا کیدر دینا چمیانس کے چغل خور راشی قرآن اگر ختم کر میرے چغل خور خبر ممانا چغلی ممانا دا خبر معلوماتو کا چی جگڑا جوڑا نشی اختلاف جوڑ نشی دا مسلمانانو معاشرت تس نشی بیا خبر را دا مسلمانان فلارہ کے ناسی بل تیری کی یا ادپرس تیری کی دے مسخری شروع کی خنداگانی شروع کی اگر پورے ٹوکے گئی بیزتیں گئی قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالی داماد ہم نفسات ختم کلا بیائے خطاب کو اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا زکا شیطان ہر ځای کې خپل روانه کوي هر ځای کې خپل روانه کوي چرته بدا کې روانه کوي شرک پخوري چرته بدا بدعات روانه کوي بدعات پخوري چرته بدا فسق او فجور پخوري کله چې دا پتو لګي چې مؤمنان په توحید کلک دي په ایمان کلک دي راشه په اتباع سنت کلک دي بل طرف نہ پیراشی ذکر من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین دا خبریں نو دبل طرف نہ راشی چاکی دا کوئی سمدہ راش اخبلا کیو جانگوا نو مسخرو طرف تبری ورواڑے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شیطان اس نا امید شوه دے دا دے خبرنا چر شیطان عبادت بیا پا حجاز کی شروع شی شیطان میرے دین نا امید دے اسا ولیکن التحریش بینہم شیطان تا یو لار کلاو دا او اغلار دارا چر دائی پا میانس کی بجگڑی پیدا کی اختلاف با پیدا کی مسلمانان بجنگ گئی دا موحیدین و تنظیم او ڈل بروانی دا لار شیطان تا کلاوہ شیطان دا اخپل کار گئی اللہ ایمان والاو تبیا خطاب گئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا یسخر قوم من قوم عصا لا یسخر قوم من قوم عصا ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عصا ان یکن خیرا منهن اے ایمان والو یو بل پورے ٹوکے مکوئی سڑی سڑو پورے مسخرے مکوئی خزری خزو پورے مسخرے مکئی زکستا پا نظر کی یو مسلمان پورے بٹوکے کے اگر پورے بڑے مسخری شروع کڑیوی کہ دیشی داغا کی دمزبوتوی اگر تابدار دو سنتوی
او هغه د الله په نسبت ستانه بهتر وي او ته ظاهر کې لګیا او ټوکې او مسخرې جوړې کړې دي سبب د فساد تو ګرځېدې او د مسلمانانو منځ کې جګړې پیدا کړې او بیا وایي ولا تلمزوا انفسکم یو بل باندې بدنامي ملګوي ولا تنابزوا بالالقاب یو بل ته بدنونه ماخلي یو بل ته کافر او يهودي موای یو بل ته بدنونه ماخلي د بیزتای پنیت باندې یو بل ته شلا ګډا موایا د بیزتای پنیت باندې یو بل تړون موایا بدل پاس موای یو بل ته بدنونه ماخلي الله وای هغه ماده د فساد ماده د جنگ جګړې چې ختمي نو قران ختمي ما او تا نه نسخه یې راشي اتفاق پکار دی اتفاق پکار دی د ست صرف اتفاق وای و یره چې د مولیانو اختلاف دی نو کدی مولیانو دا اختلاف نه نو موږ بسم یا زواره کله مونږ به سوچو کوی لږ سوچو دا راته وایي د مولیانو په یو څو مسلې وایي کنه اختلاف وایي دا چرته یو مولا ویلي دي چې جمعات کې موږ مکه وي جامع لمرازي دا کوم مولا ویلي نو دې دا چې پنځه واړه وخت اذان کیږي مثلا نو دا ټول خلک دې جمعات کې کنه په دې ګورنو کې بیل ماز وشو دې بیل ماز ته کوم مولا ویلي چې ته موږ مکه و مرازي دا په یو باندې د نیولې رولانو اختلاف دي چې کومه کې اتفاق دی تا کومه باندې نه ایماندار شاویلی چې قتل مسلمان جائز دی کم مولا ویلی چې ډاکا جائز ده کم مولا ویلی چې رشوت جائز دی کم مولا ویلی چې سود جائز دی کم مولا ویلی چې زنا جائز ده کم مولا ویلی چې شراب جائز دی کم مولا ویلی چې د خور او د لور حق غوښتل او ځمکه نه ورکول دا جائز دی چا ویلی چې د مور به احترامي کوا چا ویلی چې د پلار به احترامي کوا کم مولا دا خبرې کړې دي دا پر یو باندې نیولې راځي مونږ چا پسې دا چې مولا به احترام دا یو باندې شیطان ولا په کې دا جوړه هغه چا پسې روان شه چې درته وایي چې دین اوس کې پسې راشه چې دنیا دې مخېسته شي او آخرت دې مخېسته شي اتفاق فعال راځي چې زما ستا اتفاق او اتحاد د الله په کلام شي نو هغه څوک چې هغه یو بل نوینو تګي چې مرغۍ باغ تراله او مرغۍ میوه راغورځوي او د باغ مالک یو کس ته وایي که دا مرغۍ تا نه راپاڅولې نو دا به زما باغ ته نه راتله او دې به میوه نه راغورځوله حالانکې د هغه څه خیال و چې دا به دې ځای نه زه شړم او دا به باغ ته ځي په هغې چې کومه جګړه شروع شوه 40 کاله هغه جنګ روان دی د یو بل وینې تویي هغه اتفاق او اتحاد د دغې کفرو د دغې زړونو په منځ کې چا راوسته هغه دې قرآن سره راغی خو موږ د قرآن نه لرې دو زموږ د جنس نه موږ مولیان هم بعضې چې یو چې موږ نه بیانوو نیغ خلکو ته څه زموږ نه روانه را او څه د عوامو نه روانه را څه وې جرنده روانه او څه دانې نوم دی نو د هغه به څه وړو وکړي هم به هغه دانې غټې دغه کېږي هسې به دا اوړه به ترې نه راوځي ځکه چې هغه لوندي دي او جرندې نه چلی نو هر طرف نه کار روان شي زما مهربان دا نسخه به خلکو ته ښیو که یو کس ناسي مونږ به بیانوو ځکه چې مونږ یې چې بیانوو نو د هغه د رضا دپاره یې بیانوو د دې مخلوق د خپل خالق سره تعلق جوړول او خپل خالق سره جوړه پکار ده که نه ده نو په دې دنیا کې چرته یو مولا دا ویلي چې د خپل خالق سره تعلق جوړول نه دي پکار او سره د دې نه چې موږ لګیا یو او د خالق سره تعلق هغه منقطع شي چا په یو طریقه او چا په بله طریقه هغه شیخ د ویسا دی الله وبخښي هغې به کله کله وي که نه تو اندر رنج یا بابا بگوئی تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالک عندنا امر ناجیب خدا گفتاد منجو من قریبم و بابا لم یقل انی قریب خلق لگیا دی تعلق چې د الله سره کوم ساتل پکار وو هغه تعلق چې د الله نه کټ قبرونو والا سره وساتو
جوړه چې زما راولي د خالق سره تعلق چې زما برابرې کتاب الله برابرې هغه دې خبرې کوه شیخ محترم را روان دی هغه به ان شاء الله بیا ختم کړي او هغه ته بیا کړي صرف تر هغه پوری بس چې مشهور یو ګوره د پلار او د مور د خپل اولاد سره تعلق او نسبت او جوړه پکار ده اولاد ولګي اولاد هغه د خپل پلار او د مور نه منحرف شي کاږي شي دا جوړه څوک راوړي چې څرنګه د خالق او د مخلوق په میانس کې جوړه د الله کتاب راوړي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ستارب دا فیصله قطعی فیصله کړی دا چې دیو هغه بندګي وکوي د بل چانا نو دا کتاب دا جوړ راولي چې پلار دې مو پیژنا مور دې مو پیژنا دا